رسول الله علیه السلام فرمای ما من عبد یسجد، کوم یو انسان چې سجده وکړه فیقول او په سجده کې دغه دعا ویله رب اغفر لي 3 مرات، رب اغفر لي دعای 3 ځلې ویله په دې طریقې سره رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. که د هر مونځ سجده د فرض مونځ وي، د سنت وي، د نفل وي، د هر مونځ سجده او په هغه سجده کې دغه دعا 3 ځلې ویله رسول الله علیه السلام فرمای الا غفر له قبل ان يرفع رأسه، د انسان به د دې سجدې نه سر نه پورته کړي، دغه سجده به نه ختمه کړي چې الله رب العالمین به ورته ټول ګناهونه معاف کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوم حدیث بارے کې چې تا ته پوسټ کړه دا خو امام طبرانی المعجم الکبیر کې روایت کړه ده، جلد نمبر 8 صفحه نمبر 383 حدیث نمبر 8197 وسند بقیه بن ولید اغاد محمد بن حمیار اغاد محمد بن جابر اغاد ابو مالک الرجعین هذا خبلارنا مرفوعا، یعنی مطلب چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما من عبد يسجد فيقول نشته بنده چې سجده وکي او په سجده کې به دسه وي رب اغفر لي یا الله ما وبخي رب ما وبخي مال را 3 مرات درې کرته الا غفر له قبل ان يرفع راسه، مگر دته بخنه وش مخ کې دین چې د خپل سر اوچت کی. دا حدیث ضعیف ته او د دې په سند کې محمد بن جابر ده، محمد بن جابر چې کوم ده شیخ البانی رحمه الله دا حدیث چې سلسله الحديث الضعیفه کې راوړل ده حدیث نمبر 2839 کې. دې راوی باره کې فرمایي چې دا کې دې چې دا محمد بن جابر دا ابو عبد الله الحنفي اليمامي نو کدائی دا کوفی الاصل ده نو دکې خو بیا د حافظه پر حاصل کمزوری ده، ضعف ته حافظه کمزوری ده او کدا نه نو بیا خو بیا مجهول ده، معنا یا ضعیف یا مجهول محمد بن جابر. نو دا حدیث صحیح نه ده، دا ذکر کول نه دی پکار. اگر که فضائل کی فضائل کا مطلب دا چې راجح ده چې ضعیف حدیث څنګه محتاج نه یو او صحیح حدیث په دې باره کې کافی دي. صحیح حدیث ډېر راغلي دي سجدي فضیلت کې او دارنګ استغفار فضیلت کې، نو په دې وجه باندې دا خاص حدیث دې باره کوم راغلی دا ضعیف ته او بیان دې دا صحیح نه دی.